أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قل لأزواجك اوائے بیبیانو خپلتا، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کچرت یی تاسو چی غواړی ژوند دنیا لرا، وزینتها او خایست د ژوند دنیا لرا، فتعالینا نو پس راشی تاسو، امتعکنا زبن نفع درکم تاسو تا، و اسرحکن سراحا جمیلا او زبر رخصت درکلم تاسو تا، ازادی بدرکلم تاسو تا، سراحا جمیلا ازادی خیستا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ او کجرتیی تاسو چی غواړی تاسو اللہ لرا او رسول د اللہ لرا، والدار الآخرتا او کور د اخرت لرا، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، نو پس بیشک اللہ تعالی تیار کړی دی د پاره د نیکی کوونکو، منکن استاسنا اجرا عظیما اجر لوی لرا. یا نساء النبی اے بیبیانو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من یأت منکن بفاحشة مبینة، چاچ راتلل وکړل ستاسونا هغې نافرمانۍ ښکارتا، یضاعف لها العذاب ضعفین، نو زیات بکړلی شي د دوی دپاره عذاب، ضعفین په دوچن زیاتولو سره، یا دوچن بکړلی شي د دوی دپاره عذاب په هغې دوچندو سره. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا او دے دا کار پا اللہ باندے آسان. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ او چاچ فرمان برداری وکړستا سنا د اللہ او د رسول د هغه، وَتَعْمَلْ صَالِحًا او عمل وکو نیک، نؤتها اجرها مرتين، نو مونږ به ورکو دیتا هغه بدله د دې دوچندا دوه ځله. واعتدنا لها رزقا کریما او تیار کړی دی مونږ د دې دپاره رزق ښایسته. یا نساء النبی اے بیبیانو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لستن کاحد من النساء، نیی تاسو پشان د یوې ښځې د نورو ښځونا، ان اتقیتن که چرته تقوا اختیار کړه تاسو، فلا تخضعن بالقول، نو پس نرمی مکوئ تاسو په خبرو کې، فیطمع الذی فی قلبه مرض، پس تمه به ولري هغه څوک چې په زړه د هغه کې مرض وي. وقلن قولا معروفا او وای تاسو وینا ښایسته د شریعت موافق. وقرن فی بیوتکن او اوسی تاسو ناستی اوسی تاسو برقرار اوسیږئ تاسو په کورونو خپلو کې، ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی او مخ ښکاره کیږئ تاسو په شان د ښکاره کېدلو د جاهلیت پخواني.
وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ او قائموي تاسو مانځ لرا وَآتِينَا الزَّكَاةَ او ورکوي تاسو زکات لرا وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ او تابعداري کوي تاسو د الله او د رسول د هغه انما يريد الله بشك غواړي الله تعالی ليذهب عنكم الرجس چې لري کی ستاسو نه گندگی لرا عذاب لرا اهل البيت اے اهل بیتو ويطهركم تطهيرا او پاکی کی تاسو لرا په کامل پاکوالی سرا وذکرنا او یادوی تاسو ما هاغس یتلا فی بیوتکنا چې تلاوت کولی کیږي په کورونو ستاسو کې من آیات الله والحکمه د آیاتونو د الله نا او د حکمتنا ان الله کان لطیفا خبیرا بیشک الله تعالی دې باریک بین باریکو سیزونو لره لیدونکې خبیرا او خبردارا